یو دعا یاد کئی دار وقت وائے چې اللهم استرنا بسترک الجمیل، خدایا خپړ درا باندې واچ بے حیا او بے ابرو من. دا قسم الزاماتونه پیغمبران بریو زمنو. موسی علیہ السلام چې د زکات اعلان وکړو نو قارون ولا سچل جوړ کړي چې خا زب دومره لوی زکات او سور کوم چې بیړه می غر کشي. نو یو خزه مسلاتی کړه چې موسی علیہ السلام چې تقریر کړي او خپ جوش کرا شنو ترا پاسا وای د دې موسی خبره ما اورید د بیګا ما سره بدفعلی کړي. موسی لا دا سازش د خپل ترزوی قارون جوړ کړي. خزه په مجلس کې کېناستا، موسی تقریر کوي، دنیا ناستا دا، خزه را پاسه د پدې اراده چې په موسی الزام لګو، خو چې را پاسه دا د خلینې به اختیار اوته چې لا اله الا الله موسی کلیم وخلق واوري. ما سره یو بکس د اشرفو ډک مال قارون را کړو چې په موسی دا الزام لګاوه چې دا د زکات خبره پریدي. پویم پزان نشم د الزام لګولو په ځای می په د ایمان راو. دا قسمه سازشونه قدیم نه انبیاء تشي. انبیاء قران کې راځي. یو پادری راغی په شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه سوالو و قران ستاسو کتاب و چاو و قران کې الله ویلي دي چې وجيها فی الدنيا والآخرة. د عیسی علیہ السلام متعلق الله ویلي دي وجيها فی الدنيا والآخرة. عیسی علیہ السلام په دنیا او په آخرت دواړو کې د لوی عزت خاوندو. شاه صاحب داسې الفاظ الله په قران کې ستاسو د پیغمبر متعلق نه دی ویلي. معلومیږي دا چې د عیسی علیہ السلام مرتبه ستاسو د پیغمبر نه اوچته و. شاه صاحب ورته وی خبره خو دې دغه الفاظ چې د عیسی په حق کې خدای ویلي دي الله پاک د موسی علیہ السلام په حق کې ویلي چې وکانا عند الله وجيها. اوس کله غوندي تاسو پوهیږئ نو چې کوم الفاظ د یو پیغمبر په حق کې قران ویلي او د بل پیغمبر په حق کې هغه سي الفاظ ویلې شي نو د پیغمبر اول خصوصیت ختم شي. معلومیږي دا چې دا الفاظ خصوصیت د عیسی نو، همدغه الفاظ خدای د موسی متعلق ویلي. پادری اریان چاریان شاه سے برتل خبره یو بل د پادری سے پادری د پیرنګیانو مولا ته پیرنګیانو مولا غي چې تاسو دلته پیرنګي وګورئ کنه نادیده کو ناسیزه کو او دا سګیر چا پیرته کیږي کله خپل ته ګوري کله سترګو ته ګوري کله کمزه ته ګوري لکه د سپیغوندې چې چری مردار لیدلی نه وی ګوري نو دا سکله ورته ته غیر چا پیر کی دا تاسو پیرنګي چری لیدل نه غیر اغي در پورې خان دي چې دا سبي وقوف مونږ په دې بازارونو کې پیرنګي کله تیریږي زموږ ماشومان وګور ورپسیش لوی وګور ورپسیش بیا دې بیس کې پیرنګیانو کله کله به دلم راوسته زمونږ د دیسی پیرنګیانو به دا زما دوست دی دا پیرنګي زما ډېر لوی دوست دی. نو ما ورته چې خدای ویلي دی لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. يهود او نصارا او ته دوست مو وای نو پیرنګي ته دوست مو وای. ما ته ویجی سه کې خدا زما ډېر کلک دوست. نو پیرنګي د دې مولا چې هغه ته پادری و. شاه صاحب ورته وی چې پادری صاحب خبره و وجيها فی الدنيا والآخرة. قران د عیسی متعلق زکه ویلي دي چې د عیسی په مور الزام لګیدل چې د عیسی بے پلار څنګه پیدا شو. نو الله صفائی وکړه چې وجيها فی الدنيا والآخرة. وکانا عند الله وجيها د موسی علیہ السلام متعلق چې خدای ویلي دي دا زکه ویلي دي چې په موسی الزام لګیدل چې دا څه بیماری باندې بیمار دی زکه د قوم سره د بربند نه لامبي پسین کی. نو الله صفائی وکړه. دا الفاظ زمونږ د پیغمبر متعلق قران زکه نه دی ویلي چې په ټول عمر کې زمونږ په پیغمبر څخه الزام نه لګیدل. نو الله صفائی څه د پاره کړ. صفائی خو سبقت د الزام غواړي. الزام وینو صفائی وش الزام نه نو صفائی بد سوش. نو دا د صفای شهادت چې الله د عیسی او د موسی متعلق کړي زمونږ پیغمبر باندې الزام نه نو خدای پاک صفائی څه د پاره کړ. همغه وخت کې پادری وی لا اله الا الله محمد رسول پیدا بکی. اوس دا سره چې پادری راشي او یو سوال کی او تاسو جواب تاسو هغه قوم یې چې د پادریانو هسپتال ته میمان راغلي وي
الا ویلا میمانو سره داسې څه دم دی 4 مرز پیرو کیږي د خزو زینو په دې سره خزه بچي ورغي او غو مدد د پادریانو هسپتال څه چل دی بیړم غرکش وی پادرنه راغلی دی او دار مرز دارو دی ورسره هغه به ورته چې بیبي جوړه بشي خو ته او آیا چې عیسی مسیح خدای زوی دی نو دې قمقلو بډو به ورته چې عیسی مسیح خدای زوی دی نو تلی به مسلمان وي او چې راتلې لچره بدر نه جوړه او کافر به دا زمونږ د خزوه